روایت کې راغلی دی من اسرجا فی المسجد سراجن، چا چې په جمعات کې یو چراغ او ډیوا بل کړله لم یزل الملائکتو، نو همیشه با عام فرشته و حملت العرش او خاص فرشته ټوله یستغفرون له د دې بنده د پاره دعاګانې د بخنه کوي، ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج، اغه پورې کمه پورې چې دغه چراغ او د ډیوی رڼا په دې جمعات کې وی، دغه حاملین عرش خاص فرشته او عام فرشته بدته د مغفرت دعاګانې کوي. دې کې د ډیوی د چراغ ذکر شو، چونکه هغه دور اوس نه دی چې مونږ به تیل په ډیوه کې واچو او ډیوه به لګاو، چونکه جمعاتونو کې د لایټینګ سیستم شوی وي، نو چا چې ګویا چې د دې دا مطلب شو چا چې په جمعات کې یو بلب او لګاو، نو کومه پورې دغه بلب رڼا کوي، نو دغه پورې بعد دغه بنده په حق کې فرشتي کوم چې خاص او عام فرشتي وي هغه به د مغفرت دعاګانې د بنده ته کوي. بل روایت کې راغلی دی من کان مسجدن فکأنما حج 400 حجه، چا چې په جمعات کې صفای وکړه دوړه موړه ختمه کړه صفا کړه جمعات جارو کو، نو دا داسې شو لکه چې دو سلور سوا حجونه وکړل، وکأنما صام 400 یوم، داسې شو لکه چې د سلور سوا روزي اونوي، سلور سوا روزي تقریبا 14 میاشتې او 15 ورځې مسلسل روزي، دا سلور سوا روزي وي، وکأنما تصدق ب400 دینار، او جمعات کې صفائی چې چا وکړه داسې شو لکه چې د سلور سو دینار خرج کړل، نه د جمعات ډیر فضیلتونه راغلي دي. الله پاک دې تاسو زموږ نصیب کی. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.